السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یولسمه سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا چالور درشم آیت نمبر 34. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د ما ډېر عزتمند اوریدونکو، دینن آیت نمخ کې الله رب العزت د توحید ذکر وکړلو او د توحید د پاره الله رب العزت د سوال په انداز کې د خلقو په یولو د پاره اسانی پیدا وکړه چې خلق پوه شي په دې خبره باندې. لکه الله رب العزت نبی علیہ السلام ته ویلو چې ته دی خلقو نه پوښتنه وکا چې تاسو ته رزق څوک در کوي، د تاسو دا اوریدلو او د لیکدلو طاقت او اختیار چا سره ده، او دا پیدا کول څوک کوي، او د دې ځمکې او د اسمانونو او د دې کائناتو نظام څوک چلوي. نو دسی سوال په انداز کې نبی علی سلام چې دی خلکو نه پوښتنه وکړه، نو خلکو سره خو جواب نه وکنه. خلکو خدا نشو ویل چې دا دغه بوتان کوي یا دا بل څوک کوي بل څوک کوي. نو فسيقولون الله، نو الله په خپل فرمایي چې زرد چې دوی بتا ته هم دغه جواب درکوي چې دا هر څه الله کوي. او بیا ورته الله فرمایي چې هم دغه د تاسو رب ده کنه، دغه د تاسو الله ده چې تاسو منئ چې دا کارونه څوک کوي، دغه الله ده، دغه د عبادت لایق ده. او دینا بعد چې هر شی ده چې تاسو خدای په نامه باندې یادوي، کاغه بت تا، کاغه قبر ده، کاغه زیارت تا، کاغه انسان ده، دا ټوله گمراهی ده. او بیا الله فرمایي چې دې حقیقت نه بعد بیا هم څوک نه مني، نو هم دا خلک بیا اصل کې ایمان نه وروړي، دا مؤمنان نه دي. دا خلک بیا اوس کې الله رب العزت د سوال په انداز کې بیا خبره کوي. قل اے پیغمبر دی خلکو نه پوښتنه وکړه، هل من شرکائکم من یبدأ الخلق. دی خلکو نه پوښتنه وکړه، دی مشرکینو نه پوښتنه وکړه چې آیا د تاسو په خدایانو کې داسې څوک شته چې هغوی په اول ځل به یو شی پیدا وکړي؟ لکه د انسان الله پیدا کړی ده، آیا دوی داسې انسان پیدا کولی شي؟ د ځمکه اسمانونه الله پیدا کړي دي، آیا د دوی دغه خدایان به داسې ځمکه اسمانونه پیدا وکړي؟ همدارنګې دریابونه، همدارنګې دا ونې بوټي، همدارنګې دا ځناور، همدارنګې خوراکونه، د الله څومره نعمتونه دي، آیا دغه نعمتونه بل څوک پیدا کولی شي؟ څوک شته داسې څه پیدا وبکړي؟ دا خلک چې بوتانو ته سجدې لګوي، دا خلک چې قبرونو ته سجدې لګوي، دا خلک چې انسانانو ته سجدې لګوي، هغوی نه مدد غواړي، آیا په دوی کې دا طاقت شته چې دا څه الله پیدا کړي دوی به داسې پیدا وکړي؟ ثم يعيده، او داسې څوک شته چې دا الله تعالی چې کوم شی پیدا کړی ده دا الله ختم کی، نو دغه خدایان به دوباره را پیدا وکړي بیا؟ لکه دا انسان دا چې دا مړ شي، داسې کوم خدای ده چې هغه به د انسان را پیدا وکړي سوا د الله نه؟ څوک ده داسې کس؟ د ځمکه اسمانونه چې هر څه ختم شي د قیامت په ورځ، څوک ته هغه ذات سوا د الله نه چې هغه به د کائنات بیا پیدا وکړي، د هر شی به بیا پیدا وکړي؟ داسې څوک شته؟
هیڅوک هم نشته. نو چې نشته نو بیا الله تعالی فرمایي چې قل، نو بیا دي خلکو ته ویا الله یبدأ الخلق ثم یعیده، صرف د الله ذات ته چې هغه اولم پیدا کول کوي او دوباره به بیا الله پیدا کول کوي. نو فأنا توفکون، نو تاسو بیا ویلی د حق نه واوړئ، ویلی تاسو توحید نه منو، ویلی تاسو شرک او ویلی تاسو بت ته سجده لګاو، ویلی تاسو قبر ته سجده لګاو، ویلی تاسو انسان ته سجده لګاوئ، ویلی تاسو دغه خدایان ځان د پاره جوړ کړی دي، ویلی تاسو دوی ته نظر د دوی په نامې نظر منئ، ویلی دوی په نامې باندې قرباني کوئ، ویلی د دوی په نامې باندې تاسو مدد غواړئ، ویلی د دوی نه تاسو دعاګانې غواړئ. نو بیا الله نه ویلی دعاګانې غواړئ، د الله نه ویلی مدد نه غواړئ، الله ته ویلی سجده نه لګوئ، د الله خالص عبادت ویلی نه کوو، بیا ویلی الله سره شریک جوړو چې دا ښه منو چې دا هر څه الله کوي. خو بیا خو د سجدې لګولو د سجده هم الله د پاره ده، بیا عبادت هم خالص د الله د پاره ده، بیا به سرم خالص الله ته ټیټوي، بیا به خبره هم خالصه د الله معنی، بیا به معنی به هم صرف الله، په الوهیت کې هم صرف الله یو ده. بیا نو د ما عزتمنو په دې خبرو باندې ډیر اسانه سه انسان پوهېدلی شي، خو کچېرې موږ کوشش وکړو په دې باندې. اصل کې موږ قرآن پاک خو نه یایو کنه، قرآن پاک خو موږ وروسته غورځولی ده، موږ خو قرآن یایو نه. که موږ قرآن پاک یلی نو نن به شرک نه و، نن به خلکو شرک نه کولی. هغه خلک چې هغه ځان ته مسلمان یي هغه هم په شرک مبتلا دي، هغه هم زیارتونو ته پراته دي، هغه هم قبرونو ته پراته دي، هغه هم انسانانو ته پراته دي. اوس ترجمه ته متوجه شو. قل تو ورته وایه پیغمبره هل من شرکائکم، ایشتا ده د تاسو د خدایانو نه، من هغه څوک یبدأ الخلق چې په اول ځل پیدا کول کوي، ثم یعیده او بیا یې دوباره پیدا کوي هغه. نو قل تو ورته وایه پیغمبره الله چې الله تعالی یبدأ الخلق په اول ځل پیدا کول کوي، ثم یعیده بیا دوباره هم الله پیدا کول کوي. فأنا توفکون، نو څرنګه تاسو واوړئ د حق نه. الله تعالی د پدې سبق باندې مو ته پویا، الله تعالی د پدې سبق باندې مو ته عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد